بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو سرفراز دورانی جی تاسو ته د نوخار کیند بایپاس ته جی تاسو ته مینه ډک سلامونه. عزتمنو نن چې د پی ټی آی چې کوم د کسان ډېر ګڼ تعداد سره دلته موجود دي او لږ ساعت کې چې دوی به دلته نه روانېږي او د خیرآباد ته به ځي. دلته چې موږ سره دې وخت کې حیات ناظم صاحب دلته موږ سره موجود دی. اوندې د ریلۍ په حواله باندې به خبرې به کوو چې دوی څه ویل غواړي. ناظم صاحب د یو جهان جي مننه، خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ. ناظم صاحب نن دا راته وایي چې تاسو نن ته کوم دا ریلي ده د دې مقصد څه دی، د ایجنډا څه ده، څه ویل به غواړئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سرفراز صاحب یو جهان مننه. زمونږ د ایجنډې نن کوم ایجنډا ده زمونږ د قائد عمران خان ریلیز کېدو حواله سره چې ترکیب پورې زمونږ عمران خان ریلیز شوی دی، تر هغه پورې به زمونږ جدوجہد جاری وي. دا د خان صاحب کال بالکل تاسو خبره ټیک ده. دا تاسو چې ګورئ موجوده دا د دوه ډسټرکو خلک نه دی، ټیک شو جی، دا د دوه ډسټرکو خلک نه دی. دا مطلب دا دی چې دا به د خان صاحب په کال باندې به خلک ویسي کې دومره خلک راوتل. نو موجوده چې دا کوم قیادت جوړ دی، دا کوم چې صوبایي سیټ اپ جوړ دی، علي امین نواله بقایا د اخره پورې دا ټوټلی رونګ نمبر دی. دې مکمل زمونږ چې څومره نظریاتي کارکنانو د خان صاحب چې کوم ویژن و هغه د پاون کولو کوشش کوي. د خان صاحب ویژن دار دا په جیل کې چې پروت دی، موږ د پاره پروت دی، زمونږ د عوامو د پاره پروت دی. دا خان صاحب چې کوم ویژن دی هغه ویژن دا نه دی، دا هغه ویژن ځکه نه دی. صوبایي سیټ اپ خو موږ سره موجوده دی کنه. خان صاحب وایي چې اپریشن روکاو کا دی، ولې نه روکاوي؟ خان صاحب دا خبره کوي چې بای په زما په ویژن باندې کار وکړي، تاسو له ما نمائندګي درکړې ده، د خان صاحب په تر باندې خلکو اوټ ور کړی دی، دا خلک منتخب کړي دي، صوبایي سیټ اپ ته لګلې دي. موجوده زمونږ په سیټ اپ کې دومره ټوټلی کرپشن روان دی، یقین وکړه کنه چې زمونږ دا صوبایي اسمبلی ته 8 مهینې تلې ما، سیکریټریټ ته تلې ما، مکمل ټوټلی منډي لګېدلې ده. دا موجوده چې کوم قیادت ګور وجوهات څه دي؟ وجوهات دا دي د دې وینو کې حرام پراته دي. دا کوم قیادت چې جوړ دی کنه دا د خان صاحب د رهایی کوشش بالکل نه کوي. دا ان 34 دلته چې موږ سره فوکل پرسنل دلته موږ سره موجود دی ارشاد خان. ارشاد بھائی ډېر جلسې وشوې، ډېر جلوسونه وشوې. نن چې کوم دی تاسو ریلی روانه ده خیرآباد ته او تاسو چې دغه وایي چې رها کرو عمران خان کو رها کرو، نو آیا عمران خان سے رهایی سے امکانات شته؟ بالکل مونږ مطمئن یو 100% ان شاء الله. خان صاحب چې دی د بره حقيقي د عوام په زور بره حقيقي او دا د هغې یو کړي ده. دا نن چې مونږ راوتي وو د عمران خان په کال باندې راوتي وو او ان شاء الله دا مونږ احتجاج دی نن ورځ دی، نو هغه به موږ ریکارډ کوو ان شاء الله. او دا دې کې به انټرنیشنل میډیا ان شاء الله دا ټولې دنیا ته ښیي چې د خان څومره سپورټ دی او هغه څومره ایماندار او څومره انتهایی قابل انسان دی. دی بې ګناه بې خطا د ټولې پاکستان نه بهر ټولې دنیا ته پته چې هغه سره زیاتې کېږي، ظلم کېږي. لہذا موږ نور دا نشو برداشت کولی. دا خو پهله احتجاج 5 دی، بیا 14 اگست ان شاء الله د اگست میاشت ټوله دی. دلته موږ سره وکیل ارشاد خان دلته موږ سره موجود دی. ارشاد بھائی سره په خبر کوو. ارشاد بھائی د یو جهان جي مننه، ماشاءالله جی. حیات بھائی خو ډېر ښایسته خبرو کې تاسو به جي څه وایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نه پهله خو تاسو شکریا ادا کوم. دا مونږ نن راوتی نن 5 اگست او دې کې مونږ د میاں عمر صاحب او شهادت په سربراهي کې مونږ دا جلوس راويسته دي او د دې جلوس او د خلکو د غونډې صرف مقصد دا دی د عمران خان رهایی دا